السلام علیکم ملګرو. عمران خان اخر په آډیالہ جیل کې د بوک هڑتال کولو اعلان کړی دی. اخر ول عمران خان په بوک هڑتال باندې مجبوریږي ولې عمران خان دومره غټ اعلان کړی په دې باندې تفصیلا خبره کوو. خو بل آډیالہ جیل کې پرون 190 میلیون پاوند کیس باندې هم سماعت شوی دی چې دغه سماعت دوران عمران خان صحافیانو سره اهم خبرې شوي دي چې ټول نه پیله خو په دغه خبرو باندې خبره کوو چې عمران خان صحافیانو سره څه خبرې کړي دي. په دغه خبرو کې عمران خان خپل پارټۍ ته هم شدید مطلب تنقید کړي، په خپل پارټۍ باندې د خپل پارټۍ لیډرشپ له یو اهم پیغام جاری کړی دی. عمران خان ویلي دي چې په دغه صحافیانو سره خبرو دوران عمران خان خپل پارټۍ حوالې سره ویلي دي چې پارټۍ کې څومره هم ګروپ بندي ده دې نه وایي ځان وساتئ او د بیان بازي بند کړئ او چې څوک هم پارټي پرېښودل غواړي نو بالکل پارټي پرېښودی شئ، بالکل تاسو د دې پارټۍ نه تللی شئ. پارټۍ کې بیان بازۍ باندې د عوامو چې کومه توجه ده هغه منتشر کیږي، د عوامو توجه کیسونو نه اخوا کیږي او ستاسو په دې بیانونو باندې د عوامو توجه چې کومه ده هغه مرکوز کیږي. په میډیا بیانونه وایي تاسو مه ورکوئ او دا وخت ثابته کړه چې سیاست کې د مفاد پرستو ځای نشته دی، چې څوک هم په سیاست کې مفاد کوي نو د هغوی په سیاست کې هیڅ قسم ځای نشته او دا پارټي د عوامو پارټي ده. د پارټۍ چې کوم ووټس دي هغه د عوامو ووټس دي. دې کې یو سړی دی دا نه وایي چې زه لیډر یم، یو سړی دی دا نه وایي چې د پی ټي آی پارټي په ما روانه ده. چې کوم سړی وایي چې زه پارټي پرېږدم بالکل وایي تاسو پرېښی شئ، خو په پارټۍ کې ګروپ بندي مه کوئ، پارټۍ کې د بیان بازیانې مه کوئ. ځکه تاسو بیان بازیانې کوئ نو د خلکو توجه چې کومه ده زما د کیسونو نه اخوا شي او زه غواړم چې د خلکو توجه په دې کیسونو شي. نو ستاسو خپله ووایئ چې د عمران خان کیسونه به حقیقت چې کوم کیسونه په عمران خان باندې جوړ دي خو دا به فیک کیسونه وي، ځکه عمران خان وایي چې د ټولو عوامو له پته ولګي که نه. خیر دا خو بل صحافیانو سره صحافیانو عمران خان نه تپوس وکړو چې ته باتچیت ته تیار یې که نه، ته خبرې کولو ته تیار یې که نه. عمران خان ورته ویلي چې زه باتچیت چا سره وکړم؟ شهباز شریف سره باتچیت وکړم. شهباز شریف خو خپله د فارم 47 حکومت دی، د هغه حکومت خپله هم د فارم 47 محتاجه دی. نو زه هغه سره ولې خبرې وکړم؟ هغه سره ولې زه خپل دغه ډسکس کړم؟ او که موږ مطالبه که زموږ مطالبه دی مني نو بیا دی حکومت ختمیږي، ځکه زموږ مطالبه خو دا ده چې دی د موږ له خپل مینډیټ واپس راکړي. نو چې دی موږ له خپل مینډیټ واپس راکوي دی حکومت ختمیږي او بل الیکشن کمیشن باندې آرټیکل 6 لګي. دا عمران خان صفا الفاظو کې خبره کړې ده که چېرې زه باتچیت کوم نو یو الیکشن کمیشن لم خطره ده او د دې حکومت لم خطره ده. بل عمران خان قاضي صاحب حوالې سره خبرې هم کړې دي، چیف جسټس قاضي فایض عیسی حوالې سره چې په چیف جسټس قاضي فایض عیسی باندې زموږ بالکل اعتبار نشته دی چې په ملک کې څه کیږي نو ولې دا د چیف جسټس قاضي فایض عیسی ته نه ښکاري دا څنګه قاضي دی چې د ملک حالات د لا په نظر باندې نه راځي. عمران خان د بوک هڑتال اعلان ځکه کړی دی چې په خپل په جیل کې کومه انتظامیه ده په هغې کې دننه د ایجنسیانو خلک دي او هغوی زما ملاقات زما د پارټۍ لیډرشپ سره نه کوي او دا ډېر زیات تکلیف. پرون ما 3 غنټې انتظار کړی دی خپل پارټۍ لیډرشپ سره ملاقات دپاره او زما پارټۍ بهر 3 غنټې انتظار کړی دی خو بیا هم زموږ ملاقات نه دی شوی. اوس که چېرې د دې ایجنسیانو مداخلت د آډیالہ جیل نه ختمیږي نو بیا به زه دا مدعا چې کومه ده دا خبره به زه هایلایټ کوم او هایلایټ کولو لپاره به زه په جیل کې بوک هڑتال کوم. چې کله زه بوک هڑتال وکړم دا خبره به هایلایټ شي په انټرنیشنل سطح باندې. پرون 3 غنټې ما انتظار وکړو چې زه به خپل لیډرشپ سره ملاقات وکړم او دا خبره به ورله وکړم او دا درخواست خبره به ورله وکړم چې تاسو درخواست دایر کړئ چې په جیل کې کوم حالات روان دي، مطلب په جیل کې د ایجنسیانو خلک دي هغه چې کوم انتظامات دي د جیل هغه د ایجنسیانو خلک کنټرول کوي. نو دا عمران خان صفا الفاظو کې صحافیانو سره څه خبرې کړې وي چې مې په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.